کوم دوستانو خراغلاس دوستانو په ټول پاکستان کې د شوال میاشت په نظر رانغله نو آیا د پاکستان والا دا 10 روجي صحیح دي او کنه سعودي عرب والا چې کوم 29 روجي ونیوي دا غو صحیح دي ځکه چې هغه تاسو ته پته ده هغه الته کې میاشت ولیدله او دویم خبر به موږ دا کو چې صوبایي ملازمینو ته چې کومه تنخواګانې دي هغه ولې میلاو نشوي او صحت کارت هم چې کوم دینو بند کړلی شو په دې باندې به خبره کوم او بل وزیر اعظم آزاد کشمیر چې دا د چا د پارټۍ دی یعنی په دې باندې موږ ډیسکشن کوو یعنی خلک کنفیوز دي چې دا وزیر اعظم آزاد کشمیر څنګه راغی په کم گیم سره راغی او بل د عمران خان د کیس سماعت وکړلی شو چې په هغې کې باقاعده تاسو ته ما مخکې ویلي چې عمر عطا بندیال کولا او تفصیلي خبره به ورس کړې وه چې یاره موږ د خپلې فیصلې نه وروسته کېدی نه شو د 14 مۍ اوس تاسو ته پته ده درې خبرې داسې دي چې د هغې د وجې نه الیکشن لیټ کېدی هم شي او په خپل ځای هم کېدی شي خو په شرط ده اولنۍ خبره پکې دا ده چې عمران خان راضي شي ټیک شوله او دوه کومه خبرې دي هغه به موږ ډسکس کوو چې په کم صورت کې انتخابات د 14 مۍ نه اخوا اغوستی شي نو په هغې باندې به ډسکشن کوو خو د دې نه مخکې زمونږ ویډیو پیغام د سره ضرور مخې ته شیر کړئ په کمنټ کې را سره خپله قیمتي رایه هم شریکه کړئ عمران خان د کیس حوالې سره چې کوم سماعت وشو په هغې کې سراج الحق هم چې کوم دی نو یو کردار ادا کو هغه څه کردار ادا کو اوس تاسو ته پته ده چې عدالت بیا چې کوم دی نو 15 ورځې ټایم ورکو چې بای تاسو سیاسي پارټیانې ټولې چې کوم دی نو کینئ او په دې باندې تاسو که یو د دې حل راوباسو چې ټیک خبره ده که نه نو زه بیا خپله فیصله کوم او تاسو ته پته ده عمر عطا بندیال خو دا کولا ویلي دي چې زما فیصله دغه 14 مۍ ده بیا ګورو چې عمر عطا بندیال څنګه دا خبره په نره باندې کړې ده نو دغه شانتي په نره باندې بیا پالو کوي او کنه پالو کوي نو هغه به موږ ته وخت ثابتوي اوس راځو چې سراج الحق پکې دا خبره وکړله چې عدلیه دی خپل کار کوي اسټابلیشمنټ دی خپل کار کوي او د دې سره سره چې کوم پارلیمنت دی نو هغه د خپل کار کوي یعنی مطلب دوی د یو بل په کارونو کې مداخلت نه کوي او موږ به خپلې سیاسي خبرې په خپله باندې حل کړو او لهذا چونکې سراج الحق د دې دپاره راغلی دی چې عمران خان ته ووایي چې باید دوباره د مارشل لا نه د بچ کېدو دپاره هم په کار دا ده که چېرې موږ لږ خیر دی لیټ شو ته لږ وټې کنسیشن وکړي نو ټیک ده الیکشن به لیټ کړلی شي خو تاسو ته پته ده اوس دا ډیپینډ کوي په سراج الحق باندې چې سراج الحق عمران خان مطمئن کولی شي او که نه شي مطمئن کولی بیا خاص کر پی ډي ایم مطمئن کولی شي او که نه شي مطمئن کولی نو اندازه داسې ظاهریږي چې کیدی شي عمران خان لږ وټې شاته شي او پی ډي ایم رامخکې شي چې په دغه کې یو ډیټ کېږي اوس که دغه ډیټ کې نه ښودی شو نو تاسو ته پته ده بیا د دویمه خبره چې کوم ده نو هغه عدالت دی عدالت چونکې عمر عطا بندیال خو کولا ویلي دي چې آیین او قانون کې 90 ورځې خو 90 ورځې خو پوره شوي دي نو هغه هم کیدی شي ویلی کېږي چې هغه بیا په خپله خبره باندې بالکل مکمل مضبوط ودرېږي عدالت او فیصله وکړي چې باید تاسو په 14 مۍ باندې الیکشن وکړي یا کېدی شي یو 15 شپږ ورځې ځکه چې الریډي لږ لیټ شو نو خیر دی یو څو ورځې دي نور لیټ شي نو دغه دومره څه غټه مسله او څه غټه ایشو نه ده یعنی دا تاثرات چې کوم دی نو فلحال اغوستلی کېږي او درېیمه خبره په عمران خان باندې ډیپینډ کوي چې عمران خان کنوینس شو جو بیا خو ظاهره خبره د الیکشن به لیټ کېږي که کنوینس نه شو نو عمر عطا بندیال هم چې کوم دی نو دغه فیصله کړې ده چې باید په 14 باندې به کېږي بالکل دا وایي زما آیین او د قانون دغه د ټیک شوله کولاوي تاسو ته بار بار ویلي دي او عمران خان هم وایي چې زه د 14 مۍ نه خوا نه وړم نو اوس ډیپینډ ټول په دغې باندې کوي چې دا پارټیانې خپل منځ کې په دې 15 ورځو کې څنګه فیصله کوي او څنګه فیصله راځي نو که چېرې عمران خان ورسره ډیله شو جو ټیک دی عمران خان مرضي ده بیا خو چې هغه په خپل کارونو باندې ښه پوهېږي دا خبره موږ ته پکې بیا څه اعتراض په هغه باندې نه دی په کار نو لهذا هغه به په دغه کې پته لګي اوس راځو چې د وزیر اعظم آزاد کشمیر چې کوم دی انور الحق صاحب انور الحق صاحب چې کوم دی نو یو گیم کېلاو کو هغه گیم یې داسې کولاو کو چې پی ډي ایم ته هم غوږ ورنږدې کو او عمران خان ته هم غوږ ورنږدې کو یعنی 29 ووټونه دته د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ورغورځېدلي دي او بقایه چې کوم دی د پی ډي ایم نه چې کوم دی نو دا ووټونه څه کړي دي اغوستي دي او عمران خان ته وایي چې زه خو ستا سړی یم او زه د اسیس ګټم نو لهذا په دې باندې بیا دعوې کېدي چې پاکستان تحریک انصاف والا وایي چې بایي د آزاد کشمیر وزیر اعظم زمونږ راغلی دی او پی ډي ایم والا وایي چې دا زمونږ راغلی دی خو هغه د ظالم زوی داسې یو گیم کېلاو کړی دی چې هغه ته وایي چې یاره ستاسو ملګری یم او دوی ته وایي چې ستاسو هم ملګری یم اوس په دې کې کولاو کلیر کټ موږ څه ډیسیژن نشو کولی څوک وایي چې د پی ډي ایم دی او څوک وایي چې د پاکستان تحریک انصاف دی نو لهذا د خلاف په چې کوم دی نو بیا ووټینګ کېږي چې ووټینګ کېږي دا بیا خپل دغه سیکې ورکولی شي که نه شي سیکه ورکولی نو د هغې نه به پته لګي او دا ګیم چا کېلاو کړی دی د هغې به هم پته ولګي چې دا ګیم چا کېلاو کړو یعنې داسې سوچ ورته چا وکړو دا چل ورته چا وښو دا طریقه ورته چا وښوه چې ته داسې کار وکړه د پی ډي ایم نه هم ووټونه واخله او د پاکستان تحریک انصاف نه هم ووټونه واخله نو لهذا په هغې کې
کې چې کوم دی د آزادو نه ولاړو به حیثیت آزاد ولاړو. اوس ګورو چې بالکل یوې پارټۍ سوه سره کیږي که نه ټولو پارټیانو له دغه ورکوي، چا له به وزارت ورکړي، چا له به چې کوم دی نو سپیکري وغیره دا څیزونه ورکړي. نو زما چې کومه رایه دی دا داسې ښکاري چې دا ټولې پارټیانې د ځان سره بوځي، یعنې یوې پارټۍ ته نه ورنږدې کیږي. خو به هر حال د دې پته به وروسته چې کوم دی نو وخت به ثابتوي. اوس راځو صحت کارت ته. صحت کارت ته پته لکاو زرګاو خلکو چې کوم دی نو یو امید و چې د غریبو خلکو چې کوم دی نو دا سوچ او فکر به و چې یار چېرې خیر دی په موږ غټه بیماري راشي نو کم از کم عمران خان زموږ سره دغه ښه کړي، صحت کارت یې راوښکلی. نن سبا په ملک کې غربت ډېر زیات دی، تر دې پورې د هغه پی ډي ایم دی کم پی ډي ایم چې د عمران خان خلاف راووته. عمران خان چې کوم دی نو د نن نه یو کال مخکې څه کړو هټاو کړو د خپلې عهدې نه او ویل چې یاره موږ حکومت سمبالولی شو، عدم اعتماد یې وکړو د عمران خان خلاف. هغه حکومت تاسو ته پته ده د هغو هېڅ کارنامه په دې یو کال کې مخې ته رانله، بلکې د هغو دا کارنامې مخې ته رالي چې یو یې صحت کارت ختم کو او عام به داسې کېدله چې کله به اختر د 15 تاریخ نه اخوا واغوستو نو ملازمینو ته به تنخواګانې ورکړې کېدې. او دا ځل په تاریخ کې اوله ځل داسې کار وشو چې ملازمینو ته تنخواګانې میلاو نه شوي. ټیک شوله. نو دوی ځکه ولې میلاو نه شوي؟ وجه هم دغه ده چې د دوی سره پیسې نشته، ملک یې تباه کړو، صوبې یې صفا کړې ده، بالکل یې کلیر کړې ده. صحیح شوله. نو دا هغه حکومت و چې دا راپاڅېدو عمران خان ته وایي چې ته په حکومت نه پوهېږې او تا ملک خراب کړو. نو آیا که تاسو پوهېدئ نو تاسو خو به اوس دا قسم کارنامې نه کولې که نه؟ صحت کارت د غریبو چې کومه یو اسره وه هغه تاسو ختمه کړله، هغو به اوس څه کوي؟ هغو د غټې غټې بیماریانې د لکاو روپۍ چې په دوه باندې لګي دا به د کم ځای نه را پیدا کوي؟ دا تاسو دومره ناران یې چې دا ورله ورکوي؟ تاسو خو صوبه تشه کړه، صفا هم کړه ده. نو دوی راوپاڅېدل چې یاره مونږ خو دا هر څه به ټیک کړو، حالانکه چې تاسو نشو ټیک کولی نو پکار دی پرېښی به مې د حکومت عمران خان ته ده به کړی وی. نو انشاءالله العزیز چې نن به دا مسلې او مسایل نه وو. نو اوس اخره کې راځو چې د چا روجو ټیک دی، د سعودي عرب والا که نه د پاکستان والا. نو په پاکستان کې خو مولانا عبدالخبیر صاحب وایي چې یاره د څلورو صوبو نه هېڅ قسم څه دغه میلاو نه شو. نو د دې وجې نه چې کوم دی نو سبا اختر نشته دی، د هفتې په ورځ باندې به اختر وي، د خیالي په ورځ باندې به اختر وي. نو د دې بیان مطابق بیا خو د پاکستان روجې چې کوم دی نو ټیک دی او سعودي عرب والا یې وخوړلې. خو په پاکستان کې زیات تر خلک باقاعده چې کوم دی نو دا ګواهي ورکړه چې نه یاره مونږ خو میاشت ولیدله. اوس پته نه لګي چې د دوی آلي کمزوري دي، د موسمیاتو ریلیټډ چې کوم د دوی هغه نیټورک دی هغه کمزوری دی، یا بل څه هغه خلکو په طبیعت خبرو وکړو کوم ویل چې نه مونږ میاشت ولیدله. نو بیا پاکستان والا چې کوم دی نو یوه روجه خوړلې ده. نو دا څو خبرې وې ملګرو چې دا مې در سره شریکولې ننني اپډیټس په دعاګانو کې مې ضرور یاد ساتئ د ځان سره. په کمنټ کې سره خپل رایم شریک کړئ، ویډیو پیغام در سره ضرور شیر کوئ. زموږ پې ډېر غټ محنت لګي په دې باندې. په اخر کې خپل ضرور شئ. دغه بله اجازه ورکړئ. د لوی الله